څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پېښور تکي والا چې کوم دی نثار نامه یې ده مشهور په دې دی پېښور چرسي تکا او هغه د هغې هنر دی مطلب مالک دی د هغه هوټل دی هغه نوم یې نثار دی چې د هغه داسې تصویران وایرل شوي دي چې هغه انتهایي قابل افسوس دي او قابل مذمت دي یو پښتون سره داسې نه ده پکار چې موږ سره څوک مېلمانه راشي او زموږ حرکتونه ورسره داسې تاسو ته هغه تصویران ښیم تاسو ته د هغه نری غونې ویډیو ښیم ولې هغې نه مخکې یو دوه درې واقعیاګانې ستاسو په مخ کې کوم د پاکستان کرکټ ټیم میچ و هغې اختتام باندې زموږ د پاکستان یو کلاړي و هغه تلک دلشان چې سریلنکا ټیم کلاړي و هغه ته ویې ته اسلام قبول کړه نو د هغه تلک دلشان مخې نه دا الفاظ و چې زه اسلام نه قبلوم زموږ کلاړي ورته ووایي چې زه د هغه نوم نه ویم ستاسو په مخ کې هغه ورته دا ووایي چې ولې نه قبلئ هغه وایي تا ته وګورم ځکه نه قبلوم تا کې ما کې څه فرق نشته څه کار چې زه کوم هغه ته کوئ شراب زه څښم شراب ته څښي نو ما تا کې څه فرق دی زه ولې اسلام قبول کړم پهله خبره دویمه خبره دا ده زموږ کوم اکابرین چې تیر شوي دي مشران تیر شوي دي هغو انتهایي ښایسته دغه پرېښی دی مثال پرېښی دی زموږ یو مشر دیوبند رئیس او ډېر انتهایي ښه خوږ غټ عالم و هغه په ټرین کې سفر کو نو په کومې هغه ډبې کې ورسره یو هندو ناست و نو هندو واشروم ته لاړ او ډېر زر رابار شو نو دې عالم ته پته ولګېده چې دې سړي مطلب پیشاب ونه کړل او دقسې راغی زموږ دا مشر د عالم دندې لاړ او واشروم چې هغه یې په خپله صفا کړ یعنې خپل په لاسونو یې صفا کړ او بیا یې هغه ته ویل لاړ شه ورته اوس واشروم صفا دی نو هغه چې لاړ هغه هندو چې دندې لاړ واشروم ته تقاضا چې وکړه واپس شو ما ته کلمه ووایه زه اسلام قبلوم نو اسلام یې قبول کړ نو خلک داسې د دین نه متاثره کېدل او اسلام قبلول نن زموږ دا روایت چې جوړ شوي دي دا حرکتونه دي نو کوم انګریزان چې راځي کوم بار نه سیاح چې راځي هغوی به څه سبق اخلي چې یاره دا خلک دی دا هغه پښتانه غیرتمن خلک دی چې په غیرت باندې یادېږي او پښتون قوم خو یو هسټري لري او بیا مسلمان چې هغه داسې حرکتونه کوي نو بیا موږ کې او دوی کې څه فرق دی دې سره سره د یو بله واقعه مخکې کومه د یو بزرګ و ډېر انتهایي غټ عالم و هغه دغسې یو جنۍ وکتله او په هغې باندې زړه دغه شو نو ده دا فیصله وکړه چې شپې به زه د دې جنۍ کور ته ځم نو شپې چې دی کوم ټایم باندې لاړ او په هغه کور باندې دستک ورکړ هغه کور والا چې هغه نیک او نیک سیرت و هغه مخې نه کور کولاو نه کړ مطلب ګیټ باندې دستک ولا ورکړ هغه ګیټ کولاو نه کړ دی چې خپل واپس کور ته واپس شو هلته نه مایوسه شو د زینیا په نیت باندې تللی و چې زه به زینا وکړم چې واپس شو خپل کور ته خپل کور باندې دستک ورکړي نو خپل کور ګیټ ورته نه کولاویږي نو ده بیا اواز وکړ چې زه ستاسو د کور والا یم نو بیا ورته ګیټ کولاو شو ده تپوس وکړ چې بچو تاسو ګیټ ولې نه کولاووي څه مخکې تر 10 منټه مخکې څوک راغلی او هغه اواز کو نو موږ نه پېژانده نو ګوره ملګرو دی چې کوم په ټایم باندې هلته د بل چا کره زینا کړی تللی و هلته یې زینا کړو نو دغه ټایم باندې د ده کور ته هم څوک راغلی و تفسیر بیزاوي کې راځي چې کما تدینو تدان چې څنګه چې کوې هغسې به در سره کېږي یو بزرګ و یو عالم و هغه نه الله به ناراضه شي نو هغه په زینا په نیت باندې بل چا کور ته تللی نو دغه ټایم باندې د ده کور ته هم څوک راغلی نو دی اکتاو شو په خپل ځوانې لور پښتو کې وژړل او وویل چې دا قصور ستاسو نه دی دا زما دی نن چې زما کور باندې چا غیر کس دستک ورکړ دی او په دې ارادې راغلی دی نو زوم دې چا کره تللی نو ګوره ملګرو دا سړی چې دی انتهایي ګوره په مخ باندې الله تعالی وي ماله حیا راځي یعنې ماله شرم راځي زه چې سپین ږیره ګورم سپینه ږیره ګورم نو چې الله تعالی وي چې ماله حیا راځي سپینې ږیرې نه نو دې بله خبره دا ده زموږ پښتنو کې دا مشهوره وي چې چا سپینه ږیره سپینه شي نو هغه انتهایي معزز ګڼي بله ورسره دا ګڼي خپل یو رهنما ګڼي مشر ګڼي عزت په نګاه باندې ورته ګوري او بله خبره دا ده زموږ نن سبا مشهوره ده چې ږیره سپینه شي ضعیف شي او ورته وایي چې مشره خو 2 خپې دي قبر کې دي نو خپل هغه جهان تیاري کو دا جهان چې کوم عمر و هغه ته اول دی نو دې سړي تاسو کتی شئ د پېښور والا نثار نامه یې دی څومره معزز دی په مخ باندې سنت پرېښي دي سپینه ږیره ده نو هغې باوجود د هغه څنګه ګنده ګټې حرکتونه دي آیا دی چې د یو بل کس
خور منی دغه منی لاس دی یا انګریزانو جنکو من لاسونه دی او هغه څه تصویرانو باسي ګنده حرکتونه کوي نو ستا به خور مور یا ستا لولانې نه نو دا بدل دی دنیا منی دا په دنیا من ختمیږي نو نن هغه مطلب یو غټ نوم یو غټ جان پہچانی شخصیت هغه نن په جیل کې گرفتار دی او دنیا ولید نو په دنیا کې الله تعالی عزت وکړ الله تعالی ویز مطلب ډیر ځله پردیا چو چې یو انسان دی اپینا بار شي هغه د حرکتونو زیات کینو الله تعالی کوم پرده چی هغه لرکی نو دمه ډیره پردیا چولی الله تعالی ډیر زیات په بدل کړي ولته دا کوم تواتر سره ترتیب کو تصویرانه خپل حرکتونه ګندو نو الله تعالی دې پرده چته کړه نو ملګرو موږ لا تاسو له پکار دا چې موږ د بل چا خور شي او خپل بل چا مور شي هغه خپل مور او داسې حرکتونه وی چې په کومې لارې ته رواني او تانا جنۍ لار چینج کې بل لارې من لاړ شي ستاد دې سي غلط حرکت په وجه نه تا او خنزيري کې سفارت نشته نو ملګرو کتابونه هم دا وی حدیث هم دا وی چې دنیا بدله چې دا په دنیا ختميږي نو موږ ټول په کار دا چې موږ داسې غلط حرکت کوو چې چاپور چې هغه خپل خورو چې چا مور هغه خپل مور نو زموږ د میاندو خواندو د خزو د مورانو خلبا الله تعالی ساتي ځکه د دنیا بدله په دنیا ختميږي که موږ د چاخور ته عزت په نگاه منو ګورو او خپ نگاه منو ګورو زموږ میاندو خواندو د هم په عزت په نگاه کتل کیږي نو دا هو صفاوی چې کما ته دین او تدانو څنګه چې کای هغه څه بدل سره کیږي جیسے کروगे वैसे भरोगे نو ملګرو نه دي تیغه حرکت کیږي او ما د تصویرانو وعده کړی و چې زما دغه ویډیو تصویران تاسو سره شیر کوم ول زما زمي اجازه نه راکړي چې تصویران تاسو سره شیر کوم ولی نبی اسلام وی چې تاسو چا باندې پردا واچولا دي چا دغه باندې پردا واچول نو الله تعالی بس تاسو ګناون باندې تاسو یې ګناون باندې پردا چي او په دلته هم پردا چي په دنیا باندې او په آخرت کې هم پردا چي الله تعالی دې موږ ټول ته او موږ څومره